او تاسو هغه ته ورسوئ. داسې اعلان کوم زه وایم په اردو کې مشهور منکر حدیث خضر حیات کو ہمارا چیلنج ہے کہ جو روایت آپ کے زعم باطل میں قرآن کریم کے خلاف ہے وہ پیش کرے اور مناظر کے لیے میدان میں آئے. تمہارا تمام اعتماد قرآن مقدس اور بخاری محدث پر ہے. برائے کرم اس میں 5 مسائل کا انتخاب کرے جس میں ہم آپ سے مناقشہ کرے بتوفیق اللہ و اذنہ. دا اعلان هغه ته ورسوئ او دا هغه واوري. الحمدلله چې د اهل حدیثو بچي موجودي او دانګې د اهل حدیثو طلاب موجودي، نو منکر د حدیثو به هېڅ سر چې کم دی راپورته نه کړي. دا به څنګه ناشنا خبره چې اهل حدیث به موجودي او دارنګې منهجي خلک به موجودي چې کم د قرآن او د حدیث نه چې کم د دفاع کوي او منکر حدیث په چغې وي، کله بخاري پسې استهزا کوي او کله مسلم پسې استهزا کوي، کله به ابو داود پسې به کوي. څومره منکرین حدیث چې کوم دي برابر خبره که مفتی منیر دی او برابر خبره ده که توصیف دی چې بخاري ته بخاري ویلې ده او که دغه بل منکرین حدیث دی چې خضر حیات دی چې کوم پنجابی دی او پنجاب کې اوسېږي. او موږ الحمدلله د چا د ځمکیان نه یېرېږو. دا زموږ د چا په ذاتیاتو کې ګوتې نه وهو. دا زموږ ستاسو منهجي مسله ده او دا د نبي سم په حدیثو باندې چې کوم دی غیرت دی. او څوک چې د نبي سم په حدیثو باندې غیرت نه کوي غټ بې غیرته دی. د دې وجې نه بعضې خلک چې هغه ځان ته اهل حدیث وایي او هغه موږ پسې خبرې کوي چې ګوره د تاسو بېځایه خبرې کوئ او تاسو د موحدین سره بحث شروع کړئ. دا موحدین نه دي. توحید خو د فلاسفو هم د توحید چغې وهلې، جهمي هم د توحید چغې وهلې، معتزله چې کوم دی هم د توحید چغې چې کوم دی وهلې. موږ موحدین یو، هر سړی وایي زه موحد یم، هر سړی وایي زه موحد. توحید تاسو پېژنئ؟ نه.